دې خوا توجه کوئ. جمع دا ورته ولیکئ د جمع مکسر اعراب. د جمع مکسر اعراب نو دا یاد وساتئ چې جمع مکسر مذکر مؤنث د جمع مکسر که مذکر وي که مؤنث وي د هغې اعراب د واحد مذکر مؤنث اسماء په شانتې دي. د جمع مکسر مذکر او مؤنث اسماء اعراب دا ورته لیکئ شاوس. د جمع مکسر مذکر او مؤنث د جمع مکسر مذکر او مؤنث اسماء اعراب د واحد مذکر او مؤنث اسماء پشان وی. وګورئ اوس د جمع مکسر او د واحد اسماء که جمع مکسر کې مذکر وي که مؤنث وي او واحد کې که مذکر وي که مؤنث وي د دې دواړو اعراب یو شانتي دي. اعراب لحاظ سره یو شانتي وي. یعنی مرفوع کې حالت رفع کې دو پیش سره یعنی حالت رفع کې دو پیش سره مرفوع وي. شو حالت نسب کی دا ورسره لیکئ او حالت نسب کی دو زبر او الف سره دو زبر او الف سره یعنی داسې دو زبر او داسې ورسره الف سره منصوب وي. او حالت جر کی دو زیر سره مجرور وي. دې نه ښکته بیا لیکئ. ها دې پسې ښکته بیا مثالونه لیکئ. ګورئ مثلا ګورئ رجال دلته ورته ولیکئ مثلا رجال یو اسم دی جمع مکسر دی د رجل جمع ده رجال. اوس مرفوع کې څنګه دی؟ مرفوع منصوب او مجرور دا درې حالتو کې به وي. ها رجال د رجل یو سړي ته وایي. رجال جمع مکسر د ډېرو سړو ته وایي. نو رجال مرفوع شکل کې به وي رجالن. منصوب شکل کې به دو زبر او الف سره رجالن. ٹھیک شو؟ او مجرور شکل کې به رجالن دو زیر سره وي. ٹھیک شو؟ اوس په دې ته غور سره ګورئ. نساء چې دی نساء دا د امرأه جمع مکسر دی
نساء حالت رفع کې څنګه دی نو ګورئ دو پیش سره حالت رفع کې دی نساء حالت جر کې نصب کې حالت نصب کې نساء دو زبر بوي خو دې حالت کې به اوس دو زبر سره الف نه لیکل کېږي ګورئ تاسو ما یو قاعده لیکلې وه د واحد اسم چې کله مونږ اعراب وي په هغه وخت کې ما تاسو ته یو قاعده لیکلې وه هر اسم په آخره کې به یعنی حالت نصب کې دو زبر سره الف لیکو خو دو قسمه اسماء په آخره کې به الف نه لیکل کېږي کم اسم د کم اسم په آخره کې چې الف او حمزه یو ځای راشي ګوره الف دی او بیا پسې حمزه دی د دې الف په ځای کې چې بل حرف راشي کنه او آخره کې حمزه وي نو بیا هم دو زبر سره الف لیکل کېږي لیکن که الف او حمزه یو ځای راشي نو په داسې حالت کې به بیا دو زبر سره الف حالت نصب کې به دو زبر سره الف نه لیکل کېږي ٹھیک شو او چې د کم اسم په آخره کې ګول تاوي هغه سره په حالت نصب کې الف نه لیکل کېږي د نه علاوه چې څونه اسماء دی آخره کې به دو زبر سره الف لیکل کېږي او نساء او نساء دو زیر ٹھیک شو ها او ته دې مثالونه لیکو بیا تاسو په پته ولګي په هغه باندې با ډېر ښه طریقې سره پوه شئ ګورئ اوس اولاد چې دی کنه دا د ولد جمع ده اولاد دا د ولد جمع مکسر ده ولدان اولاد دا اولاد جمع مکسر ده دا په حالت رفع کې څه شی ده اولاد معنی ده ډېر بچي اولاد دو پیش سره حالت نصب کې اولادن دو زبر او الف سره ځکه اخره کې دال دی نو ګول دال او نه حمزه او الف یو شان دي اولادن او حالت جر کې اولادن ٹھیک شو کتب د کتاب جمع ده کتاب معنی ده یو کتاب او کتب بیا جمع ده جمع مکسر ده ها جمع مکسر کتب معنی ده ډیر کتابونه حالت رفع کې کتب څنګه وي نو ګوره یاد ساتئ کتبن حالت رفع کې دو پیش سره وي کتبن حالت نصب کې دو زبر او الف سره وي کتبن دو زبر او الف ٹھیک شو او حالت جر کې کتبین رسول یو رسول ته وایي رسولان دو رسولان او رسول د دې جمع مکسر دی رسول جمع مکسر دی نو حالت رفع کې به رسول څنګه وي حالت نصب کې به څنګه وي او حالت جر کې به څنګه وي حالت رفع کې دو پیش سره رسولون او حالت نصب کې دو زبر او الف سره رسولن دو زبر او ور سره الف او حالت جر کې دو زیر سره رسولن ٹھیک شو دینا پس قلوب د قلب جمع ده ٹھیک شو قلوب د قلب جمع ده مرفوع منصوب مجرور حالت لیکو ٹھیک شو قلوب دا د قلب جمع ده قلب زړه ته وایي یو زړه قلوب ډیر زړونه نو قلوب په حالت رفع کې دو پیش سره وي قلوبن حالت نصب کې دو زبر او الف سره وي ځکه ما تاسو ویلو د جمع مکسر او د واحد اسم اعراب یو شان دي قلوبن او حالت جر کې قلوبن حالت جر کې دو زیر سره ٹھیک شو وجوه جمع مکسر دا د وجهن وجوهن ٹھیک شو وجوه دا جمع مکسر دا د وجهن معنی دا یو مخ ٹھیک شو وجوه د دې جمع مکسر دا او وجهان تسنیه دا وجهن معنی دا یو مخ وجهان دو مخونه وجوه ډیر مخونه نو وجوهن حالت رفع کې دو پیش سره وجوهن حالت نصب کې دو زبر او الف سره ځکه دا ګول تا نه ده دا ها ده ګول ها ده ها او ګول تا باندې د پاسه بره دوه ټاکي وي نقطې وي ٹھیک شو وجوهن دو زبر او الف سره به وي
او حالت جر کې وجوهن. که داسې ګول حالي کې هغه او که نه داسې لیکي دواړه لیکلی شي وجوهن. شوه د قلم جمع چې دی که نه قلم یو قلم اقلام جمع مکسر اقلام دی. اقلام نو اقلام په دغه کې څنګه وي مرفوع حالت څنګه وي منصوب څنګه وي مجرور څنګه وي. نو اقلام چې دی اقلام د دې دو پیش سره مرفوع وي. اقلامن چې دی دو زبر او الف سره منصوب وي. اقلامن او ور سره به دو زبر سره الف لیکل کېږي. نو اقلامن ٹھیک شو او حالت جر کې دو زیر سره مجرور وي. اقلامن. اذان د اذن جمع لا اذن وقت وای اذان د بیا اذان دا د دې اذن جمع مکسر ده وګونه. اذن معنا یو وګ اذنان دو وګونه اذان ډیر وګونه. نو اذان چې دا د اذن جمع مکسر ده اذان ٹھیک شو کله زبر دې پر حمزه باندې اذان دو پیش سره حالت رفع او اذانن دو زبر او الف سرا اذانن ٹھیک شو ډیر وګونه او اذانن دو زیر سرا ٹھیک شو. بیا دې نه پس ګورئ اعین عین سترګې ته وایي عینان دو سترګې او اعین د سترګې جمع مکسر ده اعین ٹھیک شو. اعین معنی دا ډیر سترګې اعین. نو اوس د اعین دا جمع مکسر دا معنی دا ډیر سترګې. اوس اعین چې دی اعین خبرې نه اعین چې دی که نه اعین دا حالت رفع کې څنګه دی. نو ګورئ ورته اعین اعینن دو پیش سره او دو زبر او الف سره اعینن اعینن او حالت جر کې اعینن اعینن دو زیر سره. ها مخکې ورته ګورئ دا اعین سترګې یادئ ٹھیک شو. او اوس یو بل دی هغې ته عیون وایي عیون. عیون چې دی دام د عین جمع ده. یو عین سترګې ته وایي یو عین چشمې ته وایي. دا چشمه نه د اوبو چینه چینی ته وایي. نو د چینی چې کوم جمع راځي که نه د جمع مکسر د چینی چې کوم جمع مکسر راځي عین سترګې ته وایي عین چینې ته وایي ٹھیک شو. چشمه اردو کې ورته چشمه وایي. نو دا عین چې کوم د سترګې والا عین دی د هغې جمع مکسر اعین دی. او چې کوم د عین د چشمې والا دی دا چینی والا نو د هغې جمع عیون دی. نو عیونن عیونن حالت رفع کې دو پیش سره عیونن. حالت نصب کې دو زبر او الف سره عیونن عیونن دو زبر او ور سره الف. او حالت جر کې عیونن دو زیر سره ٹھیک شو. بیا دا ورشان د لسان. لسان عربی کې جبې ته وایي او یوه جبه معنی ده. لسانان دو جبې او السنه 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 چې ده که نه السنه السنه ګول داره پکې اخلي. دا د لسان جمع مکسر ده. نو السنه چې ده دا په حالت رفع کې السنتون دی السنتون. حالت نصب کې صرف دو زبر او الف په ورسره ځکه نه لیکو چې دې سره اخره کې ګول دا ده. نو دو صرف دو زبر به لیکلی کېږي ګول دا سره او الف او حمزه سره حالت نصب کې دو زبر سره الف نه لیکلي. او السنه السنتين حالت جر کې دی ٹھیک شو. امراض د مرض جمع ده. مرض معنی ده یو مرض او مرضان دو مرضونه. امراض د دې جمع مکسر ده امراض امراض ٹھیک شو. جمع مکسر حالت رفع کې څنګه ده امراض.
حالت نصب کې امراضن دو زبر سره الف راځي ځکه اخره کې ګول تا نشته او الف او حمزه نشته امراضن حالت نصب او حالت جر کې بیا امراضن ٹھیک شو بیوت بیت عربی کې کور ته وایي او بیت یو کور بیتانی دو کورونه بیوت جمع مکسر دی د بیت جمع مکسر بیوت دی بیوت مرفوع شکل څنګه دی نو دو پیش سره مرفوع دی بیوتن دو زبر او الف سره منصوب دی بیوتن او حالت جر کی دو زیر سره بیوتن ٹھیک شو اذکار د ذکر جمع مکسر ده ذکر او د دې جمع مکسر اذکار دی ډیر ذکرونه ٹھیک شو مرفوع شکل کې څنګه دی اذکارون او حالت نصب کی اذکارن دو زبر او الف او حالت جر کی اذکارن ٹھیک شو دا وا جمع مکسر نو یاد لرئ د جمع مکسر او د واحد اسم د جمع مکسر او د واحد اسماء د جمع مکسر او د واحد اسماء اعراب د جمع مکسر او د واحد اسماء اعراب یو شانتی دي جمع مکسر او واحد اسماء حالت رفع کی دو پیش سره حالت نصب کی دو زبر والف سره حالت جر کی دو زیر سره وی حالت رفع کی جمع واحد مذکر مؤنث او جمع مکسر مذکر مؤنث دا اسماء چې دي په حالت رفع کې دو پیش سره حالت نصب کې دو زبر والف سره حالت جر کې دو زیر سره جمع مکسر مذکر مؤنث او واحد مذکر مؤنث اسماء حالت رفع کې دو پیش سره حالت نصب کې دو زبر والف سره حالت جر کې دو زیر سره یعنی داخل د دې مرفوع منصوب مجرور اوازونه صرف اورئ اون مرفوع आवाज دی منصوب आवाज ان دی او مجرور आवाज ان دی ان ان دا مرفوع منصوب مجرور आवाजونه دي خود کم اسماء د واحد مذکر مؤنث او جمع مکسر مذکر مؤنث